په اخلاص سره درود شریف ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك. د ضلع باجوړ صدیق آباد پاټک کې موجود یم. دلته یو ټیلر دی شهسوار ډېر زیات مشهور او هغه د خپل دکان افتتاح نن کوي، باقاعده پرانیسته کوي، دعا به هم کېږي او په اخلاص سره درود شریف ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك. هغې نه مخکې موږ د سره مرکه کوو چې را د کار چېرته زده کړی دی او ولې دی دومره مشهور دی او د ده د کپړو یا د واسکټ د ګنډلو څه خاص خصوصیات دی موږ ته بیان کړي. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سهیل صاحب لاول خو ټول نه مخکې ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا چې تاسو موږ له په دې دومره مصروفه وخت کې ټایم راکو او جی تاسو خبره دا وکړله چې تاسو کار چېرته زده کړی. نو زه خو اوسېدونکی یم د دې پاټک کې. ما د هغې نه علاوه زموږ یو برانچ لاهور کې هم شته دی، ورسره د هغې نه علاوه زما استادان په تیمرګره کې هم شته دی او په دې پاټک کې د پخوا نه د سن 98 نه لګیا خپل روزګار کوو. ورسره د هغې نه علاوه 3-4 کاله دکانداري ما په انات کلي کې هم کړې ده، چونکې اوس دلته په پاټک کې بیا دوباره زموږ هغه زوړ برانچ راغلی دی، بیا دوباره کولاو شو. نو دا دلته موږ اوس د واسکټ او د کوټ کار هم ورسره شروع کړی دی. مخکې به خلک تله پېښور او اسلام آباد کې به جوړول، چونکې هغه معیار موږ دلته په صدیق آباد پاټک کې ورکوو. زموږ د علاقې چې کوم مشران دي، کوم استادان دي، کوم افسران دي، هغوی ټول راځي دلته او ډېر ښکلی او ښه رزلټ په ښه کوالټۍ کې ورکولی کېږي. ورسره د هغې نه علاوه زموږ دلته چې کوم سټوډنټس دي د هغې دپاره موږ ډېر چې زموږ نه څومره کېږي هغومره هغې سره موږ ډسکاونټ او کنسیشن کوو. د هغې نه علاوه د دې علاقې چې کوم علما دي هغې هم ټول راځي زموږ خواله، او چې کوم زمونږ د دې بازار کوم مشران دي هغوی ټول دلته راځي او ښه معیار موږ ورکوو هغوی له. جي کپړې حوالې سره څو خبرې وکړې تاسو؟ جی موږ سره خو کپړې د ګل احمد والی، JNG، جینټیکس دي، د هغې نه علاوه نورې ښې ښې کمپنۍ د واسکټ چې کومې کپړې دي هغې زموږ سره ډېرې زبردسته کپړې راځي. چاینا هم راځي، کورین هم راځي، ملیشیا والا راځي. نو ښې ښې کوالټۍ نه موږ سره یي، ځکه چې نن سبا کپړه د ګنډلو نه ګرانه ده او ګنډلې د کپړې نه ګران دي. جی د ګاګ د کوم ځای نه راځي؟ تاسو خو ذکر هم وکړو، خو بیا موږ ته لږ وویل ډېر لوی باجوړ دی، 2010 ګابه. جی سهیل صاحب زموږ سره خو د باجوړ د کټکوټ نه والا غاښې واخله، ورسره د هغې نه علاوه ناوګۍ مومند والا کپړې ما سره اوس هم پرتې دي، او د هغې نه علاوه انبار نه خلک راځي، د شموزو نه، د مونډه نه کسان راځي خاص د واسکټ دپاره. د هغې نه علاوه په دې واړه ماموند کې چې کوم ځایونه دي هوي شا په نوم باندې کسانو کپړې زما سره اوس هم تیارې پرتې دي، او نور هم مختلف ځایونه چې د هغې نومونه مانه هیر دي، خو به هر حال ډېر د لرې لرې ځای نه زموږ خواله خلک د واسکټ کپړو او د کوټ دپاره راځي. په کول هم جوړو جي، په کول هم اوس موسم شروع کېږي. جي مسافر ځکه زمونږ د علاقې ډېر زیات مسافر په ټوله نړۍ کې خپل فامیل لپاره رالېزه ګټي، نو هغه خلک دلته راځي واسکټ یا کپړو دپاره؟ یار سهیل صاحب که زه تاسو ته ووایم چې د دنیا څومره ملکونه دي نو هغې کې به زه غلط شم، کیدای شي چې یو ملک نیم زموږ نه پاتې. نور د دنیا چې څومره زموږ د دې علاقې خلک دي په کومو ملکونو کې آباد دي، نو هغې له موږ دلته د دې ځینې کپړې جوړو او لیږو. تقریبا د نړۍ چې څومره زه تاسو ته ویلی شم چې یاره زموږ د لاس کار به په دنیا کې په هر ځای کې خور شوی انشاءالله. ګاګ چې کوم دی کله غریب هم وي مالدار هم وي، نو د غریبانانو مالداره خو زه برل د اوبه اوس کېږي داسې یتیم یا غریب سهیل صاحب موږ چې دلته څومره غریبانان راځي زموږ د هغې دپاره چې د چا لږ ډېر وس کېږي د هغې سره بیا موږ ګزاره کوو، او چې بیخي وس یې نه کېږي د ډېرو نه موږ اکثر پیسې هم نه اخلو. بیا نن ابتدا مقصد څه و؟ څه پیغام به ورکوې زموږ کتونکو ته؟ څه ډسکاونټ، څه خوشخبري واسکټ کې په کپړو کې؟ سهیل صاحب تاسو ته پته ده چې د هر شي نرخونه د اسمان څخه خبرې کوي، چونکې موږ په زړو ریټونو په پروسکنو ریټونو کې لګیا یو او کوشش دا کوو چې موږ خپل ریټ مخکې بړاو نه کوو، چونکې موږ د میټیریل ډېر زیات ګرانېږي، حتی الوسه کوشش به کوو انشاءالله. پته وکړه اوس دکان چېرته دی؟ سهیل صاحب زما دکان په صدیق آباد پاټک کې د کوم چې تبلیغي مرکز دی دې ته مخامخ د څپلو په مارکیټ کې دی. جي د انات کلي په روډ باندې، انات کې د روډ تبلیغي مرکز کوڅې ته مخامخ. جی بالکل د څپلو مارکیټ کې چپل مارکیټ باندې دا مارکیټ مشهور دی د پخوا نه. د بلینکو چواډه و مخکې دلته مخامخ اوس هغې کېږي. ډېره بخښنه غواړم اوس چونکې سیزن شروع کېږي، ګرمه کپړه به راځي، چونکې ژمې شروع کېږي واسکټ، نو څه نوې کپړې دې راوړي دي؟ څه واسکټ کپړه یا داسې نور د سهیل صاحب ډرون هم لېږلي دي، او د کپړې والا چې کوم دی هغه ماله 23 تاریخ راکړی چې په 23 تاریخ باندې به تاسو ته مال دلته درولېږلی شي. د هغې نه علاوه چې کومه د واسکټ کپړه ده نو هغه به انشاءالله 1 تاریخ باندې د کوټ او د واسکټ